چې المؤمنون کرجل واحد، چې دا ټول مؤمنان دا د یو انسان په شان، دا ټول د یو بدن په شان دي. نو که چېرته یو مسلمان ته تکلیف دی نو ټول مسلمانان ورسره دردمن کېدل پکار دي او په تکلیف کې کېدل پکار دي. چې نن په غزا کې په مسلمانانو باندې ظلم دی، په مسلمان مظلوم دی، نو ټول مسلمانانو امت هغه ورسره دردمن دي او هغوی ته ورسره دردمن کېدل پکار دي. او په دې سلسله کې یوه قافله هغه وتلې ده او هغه روانه ده او هغوی کې مسلمانان هم دي، غیر مسلم هم دي، هغوی سره هتیار نشته دی، هغوی سره اسلحه نشته دی، هغوی سره صرف ساز او سامان دي، دوایانې دي او هغوی د مظلومانو د امداد دپاره وتلي دي او روان دي. او په داسې وخت کې چې کله ټول خلک هغه رستو شول نو دی مخکې شول چې ټولو اوازونه بند کړل. نو دغه قافلې والا خپل اواز اوچت کړلو چې ټولې لارې بندې شولې. دغې قافلې والا یو دروازه کلو کړله او دی روان دي او صرف د دی یو میشن دی او یو ناره ده او یو آواز دی چې ای غزا خلکو مونږ تاسو سره یو، مونږ د ستاسو د امداد دپاره راوتلي یو. او بیا دغې کې زمونږ د پاکستان هم څه حضرات دي چې هغوی په دې کې شامل شوي دي او خپل سرونه یې په تلي کې ایښودلي دي او د مسلمانانو د مدد دپاره روان دي. او حیرت خبره دا ده چې په هغې کې دننه غیر مسلمه په کافي تعداد کې په هغې کې موجود دي. مونږ دعا کوو چې الله تعالی دغه غیر مسلمو ته چې دوی د مسلمانانو د امداد دپاره راوتلي دي، د مسلمانانو په مظلومیت د وجې نه دوی راوتلي دي او د هغې د امداد دپاره راوتلي دي، د پیغمبر علیه السلام د امتیانو د مدد دپاره راوتلي دي. الله تعالی دې د دې په برکت سره هغوی ته د ایمان نور نصیب کړي. او دغه قافله چې کومه روانه ده د هغوی د امداد دپاره او د تعاون دپاره الله تعالی دې دغه قافله په خیر او عافیت سره خپل اختتام ته ورسولي کی او په خپل مقصد کې الله رب العزت دی هغه کامیاب وګرځوي. دعا وکړئ چې الله تعالی دغه قافله چې کومه روانه ده الله تعالی دې دا په خیر سره خپل مقصد کې کامیاب وګرځوي. او یا الله چې څومره مسلمانانو حکمرانان یا الله ټول په خپل منځ کې متحد او متفق وګرځولي کی چې ټول د کفر خلاف یو شي او ټول د کفر هغه غرور هغه دی په خورو کې ملو کی.